الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترمو، الله پاک جل شانه په مونږ او تاسو باندې بشمیره انعامات کړی دي او الله جل شانه په خپل قرآن مجید کې فرمایي چې کو تاسو زما د نعمتونو شمیرل او غواړئ نو دا تاسو نشئ شمیرلی. دا الله رب العزت د نعمتونو پکار د چې مونږ او تاسو د هر نعمت شکریا ادا کو. خدا هر نعمت شکریا ادا کول خو لوی خبره ده. خدا الله پاک جل شانه چې مونږ او تاسو باندې کوم نعمتونه کړی دي نو دا نعمتونه مونږ او تاسو شمارلې قدرې نشو. نبی علیه الصلاۃ والسلام سره خواته او صحابي ناسته او فرمایي چې اللهم خلقتني مجانا ورزقتني مجانا. وی الله پاکا خیراتی دی پیدا کړو او خیراتی دی را رزق راکو. الله پاکا خیراتی می او بخیو. نو موږ الله پاک دوی چې الله پاکا موږ ستاسو نعمتونو شکریا نشو ادا کولې خو الله خیراتی مونږ او بخي. محترم قرآن مجید دا ډیر اوچت کتاب دی. الله رب العزت د زمکه او د اسمانونو د پیدایش نمخ کې په خپل د سوره طه او د سوره یاسین تلاوت او فرمایو چې کله فرشتو دا ووریدل نو فرشتو ویل چې مبارکباد دی وی هغه جبو لرا کوم جبه چې بد دې قرآن مجید تلاوت کی او مبارکباد دی وی هغه زړونو لرا چې کوم زړونه او کوم سینې به دا قرآن چې کوم نه محفوظ کی او مبارک هغه امت ته په کوم امت په چې د قرآن مجید نزول کیږي. محترم طلباء او علما او حافظان لا پیدا اومنو د دنیا د پیدایش نه مخ کې فرشتو چې کوم دي ته زیر ور کړی دی او دي ته مبارکباد ویلي دي. قرآن مجید چې په کوم ځای کې ویل کېږي پاغه باندې رحمتونه راوريږي، د رحمتونو باران پکېږي. یو صحابي دی هغه تلاوت کوي او خواته ور سره چې کوم دی خپل بچي هغه لاسته او خواته ور سره چې کوم دی اس تړلې دی. چې کله باندې صحابي د قرآن مجید تلاوت شروع کو نو هغه اس په طرفه کې کړلې. نو چې کله باندې تلاوت بس کو نو اس په ودرېدو نو بیا به تلاوت شروع کو نو بیا به اس طرفه کې کړلې. نو چې تلاوت په بس کو نو اس په ودرېدو. اخره کې هغه صحابي د دې وجنه د قرآن مجید تلاوت پرې خودو چې اسنا دا استرپه کې وخی اسنا دا بچیر له خوب کی و چې بهر راوته نو وریځ چې کوم دی د کور د پاسه راغلی و او په هغه وریځ کې قسمه قسم چراغان او رڼاګانی سار دا واقعیا چې کوم دی نبی علیه الصلاۃ والسلام د دې صحابي بیان کړل. نبی علیه الصلاۃ والسلام وته فرمایل اے د عزیر زویا تا بخپل تلاوت جاری ساتو کو چرتا تلاوت جاری ساتلې نو دا تا چې کوم رڼاګانی لیدلې دا فرشته د رحمت فرشته راغلي وي استاد قرآن مجید تلاوت دی اوریدو
ستا د قرآن مجید د تلاوت اورېدو دپاره دغه فرشتې راغلي وي نو کو چېرې تا تر سحره پورې د قرآن مجید تلاوت جاری ساتلې نو تر سحره پورې به دغه فرشتې موجود وي او د مدینې منورې ټولو خلکو به چې کوم دی دغه فرشتې لیدلې وي نو محترم قرآن مجید دا ډېر مبارک کتاب دی نبی علیه السلام فرمایي چې څوک د قرآن مجید یو حرف ولولي الله رب العزت ورله 10 نیکۍ ورکړي او نبی علیه السلام فرمایي چې زه دا نه وایم چې دا الف لام میم دا یو حرف دی بلکې الف یو حرف دی لام یو حرف دی او میم یو حرف دی په دې باندې ورته الله پاک جل شانه 10 نیکۍ ورکړي په الف لام میم باندې حضرت علی رضی الله عنه فرمایي چې دا 10 نیکۍ په یو حرف باندې په هغه حالت کې دي چې یو سړی د قرآن مجید تلاوت بغیر د اودس په یادو باندې کوي نو په یو حرف وته الله 10 نیکۍ ورکړي او کو یو سړی په اودس کې د قرآن مجید تلاوت کوي نو بیا وته الله رب العزت په یو حرف باندې 25 نیکۍ ورکړي او کو بیا یو سړی په موږ کې په ناسته باندې تلاوت کوي د قرآن مجید یعنی په نفلو کې قرآن لولي خو په ناسته باندې لولي نو په یو حرف باندې ورته الله پاک جل شانه 50 نیکۍ ورکړي او چې بیا یو کس په نفلو کې په ولاړه باندې د قرآن مجید تلاوت کوي قرآن مجید لولي نو بیا وته الله پاک جل شانه په یو حرف باندې 100 نیکۍ ورکړي نو قرآن مجید کې ټوټل حروف 3,23,670 حروف دي نو دې لا چې کوم دی په 100 کې ضرب ورکړي نو د دې حساب کیلکولیټر هم نشي کولی او بعضې خلک دا خبره کوي چې په مثال د قرآن په معنی یو سړی نه پوهېږي نو په دې ورته ثواب نه ملاویږي او نبی علیه السلام په حدیث کې هغه الفاظ راوړي دي چې په هغې نه علما پوهېږي نه په شیوخ پوهېږي نه په مفتیان پوهېږي هېڅوک پرې نه پوهېږي دا د الله او د الله د پیغمبر نه علاوه به هېڅوک نه پوهېږي او د هغې حروف مبارک نبی علیه السلام فرمایي چې په یو حرف باندې ورته الله پاک جل شانه 10 نیکۍ ورکړي محترم قرآن مجید اوچت کتاب دی ګوره قرآن مجید چې په کومه شپه کې نازل کړی دی الله پاک 2 پیرې د قرآن مجید نزول شوی دی یو پیره چې کوم دی د لوح محفوظ نه بیت العزت ته او بیا چې کوم دی د بیا چې کوم دی په 2مه پیره نبی علیه السلام باندې په 30 کاله کې قرآن مجید نازل شوی دی نو قرآن چې په کومه شپه کې نازل شوی دی الله هغه شپه د ټولو شپو سرداره ګرځولې ده ليلة القدر خير من 1000 شهر الله فرمایي د ليلة القدر د شپه چې د کومه کې چې د قرآن مجید نزول شوی دی دا د زور شپو د عبادت نه بهتره ده او بیا د قرآن مجید چې په کومه میاشت کې نازل شوی دی الله پاک جل شانه هغه میاشت ټولو میاشتو سرداره ګرځولې ده شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن قرآن به نازل شوی دی د دې وجنه الله پاک جل شانه د رمضان د میاشت دا د ټولو میاشتو سرداره ګرځولې ده بیا قرآن مجید چې په کوم پیغمبر باندې نازل دی هغه پیغمبر الله پاک جل شانه د ټولو انبیو سردار ګرځولې دی بیا قرآن مجید چې په کومه ژبه کې نازل دی هغه ژبه عربي هغه الله پاک جل شانه د ټولو ژبو سردار ګرځولې ده بیا قرآن مجید چې په کومه زمانہ کې نازل دی هغه زمانہ الله د ټولو زمانو سردار ګرځولې ده بیا قرآن مجید چې په کومه ځمکه باندې نازل دی مکه مکرمه او مدینه منوره هغه الله پاک د دې ټولو ځمکو سردار ګرځول دي دجال با په خپل ژوندۍ کې ټوله دنیا کې ګرځي خو د مکه مکرمه او د مدینه منوره خاورې ته نشي داخلي دي ځکه په دې باندې د قرآن مجید نزول شوی دی نو محترمو څنګه دا قرآن دا مبارک دی دا برکت والده نو کوم چې د قرآن مجید طلباء او علما او حافظان دي دا هم برکت والده چې کوم ځای کې د قرآن مجید تلاوت کیږي پاغه باندې د الله رب العزت ته طرف نه رحمتونه راوړيږي د رحمت فرشته نازلېږي او رحمت چې کله وریږي نو دا په یو کور باندې نه وریږي دا په غونډه علاقه باندې وریږي لکه په دې مدرسه کې د قرآن مجید تلاوت کیږي د دې مدرسې د قرآن مجید د تلاوت ته وجنه په ټول کلی باندې په ټول علاقه د الله پاک جل شانه رحمتونه وریږي محترم څنګه چې دا قرآن مجید مبارک ته برکت والده نو د کشان څوک چې د تلاوت د قرآن مجید کوي دا برکت والدي حدیث کې راځي چې کوم سړی
ماشوم بچي وفات شي نو دا ماشوم بچي به د خپل مور او پلار او چا چې د په جنازه کې شرکت کړي دغه سفارش وکړي. شهید دا به د 70 کسانو شفاعت کوي او دغه رنګ حافظ قرآن دا به د 10 کسانو شفاعت کوي سفارش کوي او دغه رنګ حاجی چې حج قبول شي وي هغه به د 400 کسانو شفاعت کوي او عالم دا به د اسمان د ستورو په مقدار د خلکو سفارش کوي. محترمو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سلور طریقې خولې دي چې انسان د سلور طریقو کې دن نوي دا صحیح انسان دی دا به زنده‌باد وي او د دینه کو علاوه وي دا به بیا مرداباد وي. سلور طریقې کومې دي؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کن عالما یا عالم جوړ شه او متعلما یا متعلم جوړ شه یعنی طالب علم جوړ شه او مستمعا یا د دې اوریدونکو جوړ شه. مفتی عبدالله شاه سے پدې کې واقعیا بیان کړی دا او مستمعا یا چې کوم دې د دې علماو د طلباو خبره اوریدونکو جوړ شه. مفتی عبدالله شاه سے فرمایي چې مچیمارو هغه میان نیول او چې کله میان نیول نو د سمندر او د سین غاړه ته طلبا ته په چکر باندې نو هغه طلبا د خنثی مشکل د دې په مسلو کې بحث کو د دې سبق تکرار وکړو. خنثی مشکل اجرا ته ویل شي دا بیا خپل مسلې د چې د مړ شینو چې د میراث پاتې شنو دی په الک میراث علي کو د جنې میراث پاتې دغه رنګ دی په پرده کې د زنانو په معاشره کې پاتې کیږي او کنه د نارینو په معاشره نو دې کې مختلفه مسلې دغه باندې بحث کو. د مچیمار لپټیم د لپاره میان پرې خودل او د دې خبرو ته وخت کې خود جدي سوي دا ټول خبرې په غور سره واورېده د خنثی مشکل د نومي زوات داغه نه ورستو مچیمار جال ور وګرځو یو ډیر بهترین خسته مې پکې راووت چې هغه مې راووتو نو د سوچ وکړو چې یاره کو دا مې خرڅومنو 15 روپیا به را لوي او کنه بادشاہ له وړم نو بادشاہ به د خپل شان بدلره لراکی نو دا هغه مې وړو بادشاہ له نو چې کله بادشاہ دا هغه مې کې خو چې حضرت دا تعالی ما گیفت راوړې دی دا مې له تخبر راوړې ده نو بادشاہ خو بادشاہي ناغه ول 2000 اشرفه ورکړي 13 ور لړډه کړه ودا ستا انعام شو دا ستا د دې دغه چې کوم دی بدل شو. نو شغاغه ابوجهل واغستا نه په دې وزیرانو کې یو وزیر ناسو د غوندګیو دی بادشاہ دی بادشاہ سلامت ودا خو کوته یو کس له 2000 اشرفه ورګانو خزانه خو بده شکی دا خو ډیر بد وکړو دا خو چې کوم دی د 15 روپو مې یو 15 روپیا باندې ولا ورکړي بادشاہ او خيارو بادشاہ ودی دا مې د 15 روپو خو زما د شان سره 15 روپیا نه خای دی مول د خپل شان بدل ورکړي او کته دومره نه جو واپس ته واخل هغه بادشاہ سلامت کوسته اجازه دی زبده واپس والم مالې طریقه راځي پوخانی وزیران موم ډیر زیات خيار نو هغه د ورش زما د اجازه ته واخلت دا وزیر لړ دی مچیمار پس ورته وی چې دا پیسې چې کوم دي 2000 اشرفه دا به توړې خو په یو شرط باندې هغه وسه شرط دی وی شرط دا دی دا تا چې کوم مې راوړې دی نو کو دا مې سړی وی نو دل چې کوم دی خزر راولا او کو دا خزوی نو دل نر راولا اما چیمار ته طلبه خبره یاد وا هغه وته دا نه خزه دا نه سړی دا خو نسا مشکل دی نو بس بادشاہ ډېر خوشاله شو بادشاہ وی راشه جو 2000 اشرفه ولا نور ورکړ نو دغه بوجه په ځان راړوله نو 2-3 روپیا د کته پرې وته نو دا مچیمار ورپسې ورکته شو هغه پیسې را واغستې او خپل کړې او بیا په بوجنګه کې واچولې او وزیر وته ډېر په پټو کدل خو ناسو ده او ملامت هم شو نو ورته وی ای ظالما ای مچیمار ته وی دومره شومې خدا 2-3 روپیا به بل چاته پرې خوي ناغه ور دې په دې پیسو نه ماریانو خو دا د بادشاہ د مبارک لاس نه راغلی دي د بادشاہ د مبارک لاس قدر مې وکړو او دا مې خپل کې بادشاہ وی راشه 2000 نورې والا جو بادشاہ والا 2000 نورې ورکړي نو شپږ زره اشرفه د صرف او صرف د طلباو او د علماو داغي خبره په خبر سره وورېدي الله رب العزت ول شپږ زره اشرفه د هغه په برکت سره ورکړي او مستمعا او محبا یا ور سره محبت کوونکې جوړ شي او محبا یا ور سره محبت کوونکې جوړ شه
چې کوم محبت ور سره کوي خبرې نه اوري خو زړه کې د ورسره محبت شته دی بیا هم ستا کشته چې کوم دی پار کېږي. ابن جریر طبري رحمه الله هغه فرمایي مونږ یو ځای کې سبق وي مونږ سره پیسې ختم شولې خرچه را سره ختم شوله نو چې کله را سره خرچه ختم شوله نو مونږ ټولو ملګرو صلاح وکړله چې زو کور ته د کور نه پیسې را واخلو بیا د نیمګړي سبق په خپل پوره خو مونږ دغه د یو يهودي دکانو د هغه نه مونږ سودا چې کوم دی راوړل مونږ راتلو نو د يهودي د کاکا مونږ ته تاسو څه کوئ مونږ ودی چې مونږ خو زموږ سره پیسې ختم شوې دي زو د کور نه لګي پیسې راوړو دا نیمګړي سبق به پوره کو هغه ودی چې بچو تاسو مزه ستاسو څومره خرچه کیږي زما د دکان نه وړای کو تاسو وړل لګي کو تاسو ګوړه لګي کو تاسو بس تاسو چې ارسه لګي د ضرورت چې تاسو څومره سامان هغه لګي نو هغه زما د دکان نه وړای او بس زه پوښه زما الله پوښ هغه ورته ته خو يهودي مستانه بچ کې موږ دوره به غیرت شو چې موږ بستانه سودا وړو هغه چې موږ زو کوړه د کور نه خپل پیسې راوالو په دې به علم حاصل هغه يهودي بابا ودی خیر دی بیا یو کار وکړي وې د څه وکړي چې زمانہ کر سودا وړای د تاسو کله کړی ته لړ شي نو مال به د خپل پیسې واپس راولېږي دې کر سودا شروع کړه سودا به تر وړله دې چې کله خپل سبقونه پوره کړل واپس راتل بابا ته وې تاسو را پیسې دي هغه بابا و دې هغه ما الله لور ګړډي او تاسو د قران لمه درکړي تاسو لمه نه درکړي بهر حال دي چې ارسمره اقرار وکړو خو هغه ورته بار بار انکار کوي چې بس دا ما الله لور ګړډي تاسو لمه نه درکړي او تاسو د قران لمه درکړي. ابن جریر طبري رحمه الله فرمایي وسو وخت تیر شو زه وخت پس حج لاړم یو طواف مې کو شو مې قتل دغه بابا مې په نظر شو وسه پس لاړم او یو ډیر د روزه کتر پرېوتی ډیر زوی پښو وما ځان سره کېنو وما چې بابا تاسو پیژندم چې نه بچی ما خو نه پیژندلی وما ودش دا دکاندار بابا نه مونږ انت طالبان استاد په ځای کې تاو موږ سودا اسرا کوله چې او بجیز اک بابا يم کنه خو تاسو کې وما د خپل نوم مبارک واغست وما د حضرت حج له څنګه راغلی وما ته وی چې په کوم شپه باندې تاسو لاړل نو زما د ازلو انتهایی خپاو او تاسو چې ما اولیدلې نو تاسو د پټکو ته او تاسو د سنت جامو ته د دې د وجه نه په ما باندې به ډیر زیات اثر کېدو زما د زړه ته سکون محسوسېد نو تاسو چې لاړل ډیر زیات خپاو په دغه شپه باندې چې کوم دی ملاسوما او د شوما او په خوب کې را محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم را ایمان پیژندو خو ډیر بهترین خیسته شکل والا دومره خیسته شکل والا چې زما د زړه په یکدم ورغی او ما لیدل نو خو ما په زړه کې محسوسه کړ چې دا د مسلمانانو هغه پیغمبر دی ما دوی چې اے پلان کیا تلا په کفر کې ژوند تیرې او الله پاک ستاسو د ټولو خاندان نمونه الله پاک جل شانه د جنت په لیست کې لیکلي دي وزه چې را پاسې دم نو وزه ډیر زیات خوشاله شوم خو بیا یې ریدم خزه ته مې ویل نشو وی خزه نه خزه مې ودو هغه مې را پاسوله چې هغه مې را پاسوله نو هغه را پاسې دی ما ته غوسه شو چې دور خپل خوب مې لیدو خوب درنه خراب یمه چې څه خوب دی لیدل کوم خوب چې مالی دی هغه دی لیدل وو کسانو په دغه ګور کې وو وانه دغه خوب لیدل بیا موږ د هغه علاقه علماء لړو غیره ته کلمه ویله بیا را سره پیسې ډېرې وي نو بیا دلته حج لرال نو دا محبت دغه طلباء سره الله رب العزت ورته ایمان نصیب